رنګ محترمو حدیث مبارک کې راځي چې 15 سيزونه د 15 نه مخکې غنیمت وګڼئ. اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. 15 سيزونه د 15 نه مخکې غنیمت وګڼه. اول نمبر خپل ځواني دا چې کوم دی د خپل بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه. محترمو ځواني کې الله پاک انسان له چې کوم دی داسې قوت ورکړی، انسان له داسې طاقت ورکړی، انسان له چې کوم دی داسې یو وس ورکړی چې انسان په دې ځواني کې هر قسمه عبادت کولی شي، هر قسمه چې کوم دی نیک کار کولی شي، هر قسمه ښه کار کولی شي. یو انسان چې کوم دی د چا سره ښېګړه کولی شي، یو انسان د چا سره احسان کولی شي. بوډاوال ته انسان ورسیږي، انسان باندې بیماری راشي، انسان چې کوم دی مختلف قسمه بیمارو کې مبتلا شي. کله ملا درد کوي، کله چې کوم دی زنګونان درد کوي، کله خپې درد کوي، کله یو ځای کله بل ځای ولي. ځکه هغه ځواني نشته، د هغه بوډاوالی دی، په دې کې چې کوم دی هغه کمزوري وي. نو دا ځواني چې کوم دی دا یو لوی غنیمت دی. د بوډاوالي نه مخکې چې انسان خپل ځواني دا غنیمت وګڼي. دویم نمبر چې کوم دی حدیث مبارک کې راځي وصحتك قبل سقمك، خپل صحت د خپل بیماری نه مخکې غنیمت وګڼه. انسان کله روغ وي، کله په صحت کې وي، دا انسان ذکر هم کولی شي، دا انسان مونځ هم کولی شي، دا انسان خپل رب هم یادولی شي، دا انسان هر قسمه چې کوم دی یو نیک عمل کولی شي، ښه کار کولی شي، ولې صحت یې شته دی. خو که دا انسان بیمار شو، دا انسان چې کوم دی مصیبتونو کې اخته شو، دا انسان چې کوم دی بیمارو را ګیر کو، دا انسان اوس چې کوم دی هغه شان نیک عمل نشي کولی. دا چرته چې کوم دی د چا تپوس نشي تللی، چرته مثال که جومات دی لري هلته نشي تللی، دغه مثال ته ورباندې بل نیک عمل داسې مختلف واله نو هغه شان بیا نشي کولی، ولې بیمار دی، ګرانه ده. نو دا صحت چې کوم دی دا د خپل بیماری نه مخکې غنیمت وګڼه. دا چې کوم دی یو لوی غنیمت دی چې په دې صحت کې ته هغه کار وکړه چې کله بیمار شي ګوره بیا هغه شان نشي کولی، چې بیا انسان افسوس نه کوي. کم از کم انسان په صحت کې ښه کارونه وکړي، بیا چې کله بیماري د الله پاک د طرفه راشي نو هغه په خپل ځای خبره ده. خو که انسان خپل د صحت زمانه هم خرابه کړي، هغه په زول تېره کړي، خرابه تېره کړي، نو بیا به خامخا په دې انسان باندې افسوس پکار وي، او د انسان نه به چې کوم دی په خپل افسوس پکار وي. دغه رنګې دریم نمبر په حدیث مبارک کې راځي وغناک قبل فقرک، خپل مالداري دا د خپل غریبۍ نه مخکې غنیمت وګڼه. محترمو یو انسان له الله پاک وس ورکړی دی، یو انسان له الله پاک چې کوم دی مالداري ورکړې ده، دا انسان په دې مالداري کې صدقه کولی شي، خیرات کولی شي، زکات ورکولی شي، د یو مسکین، د یو فقیر، د یو حاجتمند، د یو کونډې، د مختلف قسمه خلکو چې کوم دی هغه حاجت څه ناڅه پوره کولی شي په مالي لحاظ سره، ځکه مالداره دی، وس یې شته دی. خو که دا انسان فقیر دی، دا انسان محتاج دی، په خپله چې کوم دی حاجتمند دی، د بل حاجت به بیا څنګه پوره کړي، بل له به څه ورکړي، هغه په خپله چې کوم دی مجبوره دی. نو دغه مالداري چې کوم دا د خپل غریبۍ نه مخکې غنیمت وګڼه. څلورم نمبر وفراغک قبل شغلک، خپل فارغوالی دا د خپل مشغولتیا نه مخکې غنیمت وګڼه. که یو انسان فارغ دی، انسان سره وخت شته دی چې دا ښه عمل وکړي، نیک عمل وکړي، ښه کار وکړي، د دین کار وکړي، او دا بیا هم دغه ټایم چې کوم دی په زول تیر کړي، په صحیح طریقې تیر نه کړي، تر دې چې یو مشغولتیا داسې راګیر کړي ده چې بیا دا په هغې کې ښه کار او داسې ښېګړې ته نه جوړېږي. نو د هغې مشغولتیا نه مخکې خپل له فارغوالي غنیمت وګڼه، د دې نه چې کوم د فایده حاصله کړه. او پنځم نمبر وحیاتک قبل موتک،
خپل ژوند د خپل مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. کم ژوند تعالی الله پاک درکړی دی، په دې ژوند کې چې کوم دی کوم نیک عمل ته کولی شي، ذکر کولی شي، الله پاک یادولی شي، دغه رنګې روژه نیولی شي، مونځ کولی شي، زکات ورکولی شي، حج کولی شي، چې څومره نیک عملونه دي په دې ژوند کې کولی شي، خو په مرګ نفس دا عملونه ته نشي کولی. بس ستا دغه دنیا کې عمل دی چې کله دنیا نه لاړې، ستا د عمل نامه چې کوم دی ستا هغه بنده شو. اوس ته په دې کې نور نیک عملونه خپل ته نشي ورچولی چې اوس ته نور هم نیک عمل کې باغې ورچي. نو ستا چې کوم عمل و هغه عمل په دې دنیا کې ستا د مرګه پورې و. اوس د مرګ نفس ستا هغه خپل عمل بند شو. نو محترمو چې مونږ په دې حدیث مبارک باندې سوچ او فکر وکړو چې حقیقت دی نن مونږ آیا دا کم سیزونه چې زمونږ د فار غنیمت په کار دی او مونږ غنیمت وګڼو، په دې زمونږ عمل شته او که نشته، د دې نه مونږ خلاف روان او که په دې باندې روان یو. محترمو د دې چې کوم دی مونږ خیال وساتو. دغه رنګې محترمو مونږ له پکار دی چې مونږ د مرګ د فاره هر ټیم چې کوم دی ځان تیار ساتو، هر ټیم چې کوم دی تیاری کوو، هر ټیم چې کوم دی ځان ته آخرت مخې ته کېدو. د صحابه کرامو په زندګۍ باندې چې کوم دی مونږ نظر واچو، هغه صحابه کرام چې هغوی ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی شوی دی، په عشرو مبشرو کې یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی چې د هغې ته د جنت زیری په دنیا کې ورکړی شوی دی. خو بیا هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به یو کس مقرر کړی و، یو کس ته به ویل چې ته ماته په هر مجلس کې داسې مرګ را یادوه، داسې نه چې زه د مرګ نه غافل نه شم، د مرګ نه بې خبر نه شم. نو هغه کس به دته چې کوم دی داسې په هر مجلس کې هغه مرګ را یادوه چې کم از کم دته مرګ او آخرت مخې ته وي. داسې وخت او زندګي تېرېده. څه وخت پس چې کوم دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دې کس ته وایي بس دی ته چې کوم دی اوس ځه، اوس ستا چوټي شوه، اوس چې کوم دی ته ماته مرګ مه را یادوه. هغه کس ورته وایي څه وجه ده، آیا د اوس د مرګ ولې ضرورت نشته د یادولو، اوس څه وجه ده چې ته ماته وایې چې اوس یې ماته مه را یادوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وایي اوس چې کوم دی زما دا ویښته سپین شول، زما په ویښتو کې سپینوالی ولګېدو، دغه سپینوالی به چې کوم دی د ویښتو سپینوالی دا ماته مه را یادوي. ولې؟ ځکه انسان محترمو په دې باندې خو یو د ماشوموالي دور راځي، یو د ځوانۍ راځي، بل د بوډاوالي دی. په ماشوموالي پسې بل دویم دور کیدی شي چې هغه د ځوانۍ دی. انسان که د ماشوموالي نه لږ بره لاړ شي ځوانۍ ته به ورسېږي. ځوانۍ نه پس یو بل دور شته، که ځوانۍ وځي نو بوډاوالي ته به لاړ شي، خو د بوډاوالي نه پس چې کوم دی بل دور نشته. دا انسان اوس د بوډاوالي نه مخکې بل دور ته لاړ شي. نو اوس زما ویښته سپین شول، زه د بوډاوالي زندګۍ ته راورسېدم، اوس ما ته به دا چې کوم دی آخرت را یادوي، بس ما دپاره اوس نور که ته ما ته څه نه را یادوې نو خیر د هغې ته ضرورت نشته. زه به د دې نه اوس چې کوم دی عبرت اخلم چې ستا ژوند په ختمېدو دی. دغه رنګې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه چې کوم دی علما لیکي یو ګوتمۍ چې کوم دی جوړه کړې وه او په هغه ګوتمه باندې لیکلي وو کفا بالموت واعظا یا عمرو، ای عمره تاله چې کوم دی هغه مرګ و هغه نصیحت والا هغه کافي دی. بس نور که څوک نصیحت نه کوي بل نصیحت کوونکی نه وي، بس دا مرګ زما دپاره نصیحت کوونکی دی، دا ما دپاره کافي دی. د دې دپاره چې هغه ویل ما ته آخرت راشي، د آخرت یې دومره سوچ و فکر و، سره د دې نه چې هغوی ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی شوی دی. محترمو مونږ چې کوم دی نن په دنیا کې یو، زموږ سره هغه سوچ نشته، زموږ سره هغه فکر نشته، مونږ ته خو پته نه لګي زموږ به څه حال وي. الله رب عزت دی چې کوم دی مونږ معاف کړي، الله رب عزت دی مونږ په خپل رحم کې چې کوم دی او په خپل رحمتونو کې چې کوم دی ډوب کړي. ورنه یقینا محترم مسلمانانو دا کم را روانه زندګي چې کوم ده ډېره زیاته سخته ده، خطرناکه زندګي ده. الله رب عزت دی مولا د دغې زندګۍ دپاره د نیک عمل توفیق راکړي. نو محترمو په دنیا کې مونږ له زندګي په داسې حال کې پکار ده چې مونږ غافل نه یو، هر ټیم مونږ ته آخرت مخې ته وي، د آخرت سوچ فکر چې کوم دی زموږ مخې ته وي، داسې نه چې مونږ غافله یو، پروا م نه وي. یو ماشوم دی
ماشوم بهلول رحمه الله په باره کې راځي. یو واري بهلول رحمه الله هغه داسې چې کوم دی تېرېدلو په یو ځای کې چې کوم دی په لاره باندې روان دی، ګوري ماشومان په یو ځای کې چې کوم دی لوبې کوي، چې لوبې کوي ماشومان، یو ماشوم پکې سیټ ناست دی هغه لوبې نه کوي، سوچ او فکر کې دی. بهلول رحمه الله و چې دا څه وجه ده، دا یو ماشوم چې کوم دی سیټه ناست دی لوبې نه کوي، دا نور چې کوم دی لوبې کوي، دا څه وجه ده نور ماشومان دا پرېږدي نه، که دا څه وجه کېدی شي راشه تپوس دې وکړه دا څه معامله ده چې دا نور کسان تا پرېږدي نه، که ته لوبې نه کوې یا ستا نور څه غم دی سوچ فکر دی چې هغې راګېره کړی. نو چې کله بهلول رحمه الله هغې ته راغی هغه ماشوم ته او دا یې ورته وویله چې دا څه وجه ده، نو هغه بهلول رحمه الله ته قرآن پاک آیات د سورة النور 18 سپاره د هغې آیات یې چې کوم دی ورته وړاندې کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. دا کوم آیات چې دی دا د سورة المؤمنون دی، د سورة المؤمنون آیات چې کوم دی ورته وړاندې کړو 18 سپاره ده. آیات څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ای تاسو دا ګمان کوئ چې مونږ تاسو چې کوم دی عبث پیدا کړی او تاسو به چې کوم دی زمونږ طرف ته نشي واپس کولی. نو مقصد دا دی چې نه داسې نه ده، الله رب عزت چې کوم د یو مقصد دپاره پیدا کړي یو، داسې نه ده چې مونږ الله پاک بس په ذل پیدا کړي یو، زمونږ دنیا ته د راتلو څه مقصد نشته دی، نه نه داسې نه ده، بلکې زمونږ د پیدایش هم مقصد دی، زمونږ دنیا ته د راتلو هم مقصد دی، په دنیا کې به د زندګۍ کې هم مقصد شته زمونږ محترم. نو هغه ماشوم چې ورته د آیات ویلو نو بهلول رحمه الله وویل چې دا کس خو ډېر هوښیار ښکاري، ډېر پوه ښکاري چې دا کس ماشوم کس دی او دومره د قرآن پاک آیات یې ماته وویلو او یو بهترین جواب یې ماته راکړو. بهلول رحمه الله دې ماشوم ته وویله وایي ما ته چې کوم دی څه نصیحت وکړه. نیکان خلک وو، بس د یو بل نه به چې کوم دی نصیحت اخیستلو چې ما ته څوک څه ښه خبره وکړي، څه نصیحت راته وکړي نو ما ته فایده میلاو شي. نو بهلول رحمه الله دغې ماشوم ته وایي ما ته څه نصیحت وکړه. هغه ماشوم ورته څه خبرې وکړلې، څه اشعار یې ورته وویله چې د هغې هغه مقصد دا جوړېدو چې زموږ سره تحفه لږه ده او کم منزل چې موږ ته را روان دی، کم سفر را روان دی دا ډېر اوږد دی، د هغې دپاره زموږ سره توښه ده هغه لږه ده. لکه یو انسان دی او دا د دې ځینې مثال تور باندې کراچۍ ته روان دی او د ځان سره توښه چې کوم راغستې ده، کم سامان د خوراک څښاک مثال، هغه د دې ځینې مثال تور باندې د ځان سره چې کوم دی راغستی دی د 10 منټو مزل د هغې توښې راغستې ده، د 20 منټو د 1 ګنټه، او دا انسان په ګنټو روان دی. نو دا انسان چې کوم دی هغه ساده دی، قمقل دی، ناپوهه دی، ځکه دله د لرې ځای دپاره هغه شان چې کوم دی توښه راغستل پکار دی چې څومره دا لرې ځای دی هغه شان در سره توښه وي. نو دا چې کوم دی ځي لرې توښې چې کوم دی د 10 او 20 منټو 1 ګنټې راغستې ده، دا انسان ډېر ناپوهه دی او قمقل دی. نو دغه رنګې هغه اشعارو مقصد دا دی چې انسان لکه مونږ چې کوم طرف ته روان یو، انسان کوم طرف ته روان دی، نو دغه سفر ډېر اوږد دی او توښه ډېره کمه ده. نو بهلول رحمه الله په دې خبرو باندې ډېر زیات چې کوم دی هغه وژړل او داسې چې کوم دی په چړاو په بېهوشۍ کې راغی چې حقیقت هم داسې دی چې کوم سفر را روان دی محترمو، دا چې کوم دی داسې نه دی د یو ورځ سفر نه دی، د 2 نه دی، د میاشت نه دی، نو ټول عمر سفر دی، بیا راتلل نشته. نو دغه سفر دپاره څه تیاری مونږ کړی. نو په دغې لحاظ سره چې کله بهلول رحمه الله هغه راپاڅېدو د هوش نه په بېهوشۍ نه په هوش کې راغی، ورته وایي چې
ته خو یو ماشوم کسې داسې ظاهر کې ګناهګار د هم نه ښکاري، نو ته ولې دومره هېرېږې؟ ولې ستاسو دومره د آخرت سوچ او فکر دی؟ هغه ماشوم ورته وایي زه به ولې نه هېرېږم، زما به ولې چې کوم د آخرت طرف ته سوچ او فکر نه وي، ځکه چې زه کله ګورمه په کور کې چې کوم دی کله پخلی کولی شي، نو دا زنانه په دې کور کې هغه لرګي را اخلي، اول لا واړه واړه لرګي په دې باندې هغه اور چې کوم دی هغه رو بلوي، بیا د هغې نه فس غټ غټ لرګي چې کوم دی ورپسې کوي. نو داسې نه چې الله رب العزت په قیامت کې اول نمبر چې کوم دی دا ماشومان چې کوم دی هغه جهنم ته ورګزار کړي، جهنم ته چې کوم دی الله پاک دا ماشومان ورواچي اول نمبر، او وروسته چې کوم دی بیا دا غټ کسان ته چې دا وروسته دا ورواچوي. نو په دې وجه باندې چې کوم دی محترمو وایي زه چې کوم دی ډېر زیات زما سیره ده دا چې کوم دی دغه ماشوم دی محترمو چې د هغې سره داسې ير او سوچ او فکر دی. نن چې کوم دی محترمو زموږ څه حال دی؟ موږ نن دنیا کې اوسېږو، موږ نن یقینا آخرت تېر کړی دی، نن زموږ آخرت ته سوچ او فکر نشته، آخرت هم شاته غورځولی محترمو، دا موږ په کوم طرف باندې روان یو؟ خفه کېږو به نه محترمو، دا د خفګان خبره نه ده، د سوچ او فکر خبره ده. نن یو انسان، هر انسان ځان ته ښه وایي، هر انسان لوی لوی دعوې کوي، غټې غټې دعوې نن انسان کوي، خو محترمو که بیا موږ هغې ته وګورو د هغې په زندګۍ باندې موږ نظر واچو، بیا د هغې په زندګۍ کې ډېر کمی. نن معاشره کې انسان حج کوي، نن معاشره کې انسان عمره کوي، نن معاشره کې انسان که موږ وګورو منځونه چې کوم دی کوي، هغه چې کوم دی اوږده اوږده نفلونه کوي، دغه انسان ذکرونه کوي. که بل طرف ته دې حاجي صاحب ته وګورو، دې امیر صاحب ته وګورو، دغه چې کوم دی دې نیک انسان ته وګورو، دا په معاشره کې که د لور میراث راشي، که د خور میراث راشي، که د نور زنانو داسې میراث خبر راشي محترمو، په دې کې بیا دا ډېر پاتې، په دې کې بیا دا ډېر زیات چې کوم دی فعلي، بیا په هغې کې خیر خیرتي میراث چې کوم دی بیا د ده نه پاتې هغه نه ورکوي. جواب کې څه وایي؟ یار که زه خپل لور له میراث نه ورکوم یا ما نه دی ورکړی، زما انګور له هم چا نه دی ورکړی، زما هغه بل انګور له هم چا نه دی ورکړی. محترمو زه یو اسان تپوس کوم ستاسو نه چې که میراث په تا باندې فرض دی چې ته خپل لور له ورکې، ته خپل خور له ورکې، نو محترمو دغه میراث په تا باندې خپل فرض دی ورکول. اوس که بل انسان یې ورنه کړي، نو په دغې نه ورکولو باندې خو ستا غاړه نه خلاصېږي، او نه چې کوم دی په دې باندې ته معاف کېږي چې بل نه دی ورکړی. هغه انسان په خپل ځای باندې ګناهګار دی چې غلط کار کړی دی، او په غلط کار کې اخته دی، په ګناه کې اخته دی چې خپل له لور او د خور د دې حق یې نیولی دی، خو ته خو د هغې د وجې نه معاف کېږي، نه د هغې د وجې چې کوم دی تا ته څه فایده میلاویږي چې ته وایې زه یې ځکه نه ورکوم چې هغې نه دی ورکړی. محترمو د دې وجې نه کتابونو کې راځي قال علماؤنا رحمهم الله تعالى تتعلق بتركة الميت حقوق 4 مترتبة. الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه، من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. علماء فرمای د میت سره د مړي سره څلور حقوق چې کوم دی هغه پیوست کېږي، د هغه څلور حقوقو د دې مړي سره تعلق دی. اول نمبر الاول يبدأ بتكفينه وتجهيزه، اول نمبر دغه انسان د دې تکفین او تجهیز به چې کوم دی د دغه مال نه کولی شي، کم مال چې د فاتح شوی دی، چې دې په کفن دفن باندې کومه خرچه راځي، مناسب هغومره کفن
چې کوم په دنیا کې د کوم لباس اغوستلو د هغې مناسب یو درمیانه به چې کوم دی د لکه فن واغوستلی شي او په هغې کې به چې کوم دی داسې به ډېر زیات کمزورې بیکاره نه وي او ډېر زیات داسې قیمتي چې هسې هغې باندې پیسې خرافېږي. درمیانه حالات چې کوم دی چې کوم دنیا کې د کوم کفله اغوستله د هغې مناسب چې کوم دی دی به هغه شانې کفن چې کوم دی هغه بولي چې کوم دی اغوستلی شي. دغه رنګې دغه انسان دی کله ناکله څوک چې کوم دی هغه قبر کني نو داسې هم کېدی شي یو علاقو کې چې هلته خلک قبر چې کوم دی هغه په مزدورانو باندې کني، په مزدورۍ او په پیسو یې کني. دغه رنګې چې کوم دی قبر له نور که یو سړی د هغې تختې یا بل څه راوړي هغه په پیسو باندې راشي. اوس په دې چې کوم خرچه راځي دا به هم د دغې مړي د هغه مال نه ورکولی شي. دا خو د تکفین او تجهیز خبره ده. دویم نمبر ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله. بیا چې د دې کم څومره مال پاتې شو د هغه ټول مال نه به چې کوم دی د دې قرض ادا کولی شي. مثال طور باندې ده په دنیا کې چا نه قرضونه کړي دي، ولې زندګي چې تیریږي په دې کې څوک د چا نه خامخا پیسې قرض کولی شي، چا نه اخیستلی شي، ضرورت درته راتلی شي، نو په ده باندې د چا څومره قرضونه دي هغه ټول قرضونه به چې کوم دی د دې ادا کولی شي. او د هغې نفس ثم تنفذ وصایاه من ثلث ما بقي بعد الدین. بیا چې د دې قرض ادا کول نفس کم مال پاتې شي په دغې مال کې په درېیمه حصه په هغې کې چې کوم ده وصیتونه کړي چا دپاره نو هغه وصیتونه به چې کوم دی نافظ کولی شي، هغه هم د دې د مال د درېیم حصې نه. اوس که د دې وصیتونه داسې وي چې د درېیمې حصې نه هم سوا وي نو نه هغه بیا ضروري نه ده چې هغه دې ادا کړی شي او هغه وصیتونه دې پوره کړی شي. هغه پوره کولی شي چې کم د درېیمې حصې پورې وي یا د درېیمې حصې نه کم دی. که د هغې نه سوا وي نو هغه ادا کول او هغه وصیتونه نافظ کول ضروري نه دي. ها که کم رشته دار دی په خپل خوښه د زړه نه ټول چې کم عاقل بالغ دی ماشومان پکې نه وي هغه وارثان دي هغوی چې کوم دی وایي صحیح ده ور دې کړی شي څومره چې وي که د درېیمې حصې نه سوا وي نو بیا خو صحیح ده. خو که په دې کې ماشومان وي یا عاقل بالغ هم وي خو د هغوی پرې رضا نه وي د بعضو نو بیا به د درېیمې حصې نه زیات چې کوم دی وصیتونه هغه نشي نافظ کولی. او څلورم نمبر ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. بیا به باقي چې کوم مال دی هغه پاتې شو نو هغه به چې کوم دی بیا د دغې وارثانو په منځ کې د کتاب الله موافق او د احادیثو مبارکو موافق او د اجماع الامتو د دې موافق به چې کوم دی بیا دغه میراث تقسیمولی شي په میند د وارثانو کې. اوس محترم مونږ ګورو اول نمبر خو چې کوم دی تکفین او تجهیز دی صحیح ده بلکل. دغه رنګې دویم نمبر چې کوم دی د دې انسان هغه قرض چې کوم دی ادا کول دی. محترم معاشره کې ډېر کړی داسې کېږي کله ناکله به چې کوم دی خلکو هغه خیراتونه په هغه پیسو باندې چې کوم دی کوي یو بل له به صدقې د هغې نه ورکوي مختلف به لګوي. دا سوچ نه کوي چې اول نمبر قرضونه ادا کړه. خیراتونه چې کوم دی دا اول نمبر نه دي. تکفین او تجهیز نه پس بیا چې کوم دی هغه قرضونه ادا کول دي. د قرضونه ادا کول نه پس چې د چاته وصیتونه کړي چا دپاره هغه نافظ کول دي. د هغې نه پس چې کوم دی دا څلورم نمبر د وارثانو په منځ کې د مال تقسیمول دي. د دغې تقسیم نه پس بیا دا چا خپله خوښه ده که زه د خپل مال نه چې کوم دی مثال په طور باندې د هغې دپاره صدقه خیرات کوم چا چې کوم دی ورکومه دغه رنګې چې کوم دی بل انسان ورکولی شي. خو تقسیم نه یې شوی دا حقوق نه دي ادا کړی شوي د دې نه مخکې مونږ خیراتونه ورکوو یو بل چې کوم دی ورکوو او صدقې کوو نو دا چې کوم دی محترمو درست نه دي. دا صحیح طریقه نه ده. صحیح طریقه دغه ده چې کومه ما تاسو ته بیان کړه.
نن معاشره کې محترمو د دې انتهایی کمی دی ګورې محترمو لږ چې کوم دی په دې خبرو سوچ او فکر پکار دی دې علاقه کې ډېر خلک داسې اوسېږي ډېر مشران خلک ډېر حاجیان خلکو ډېر عمرو والا خلکو محترمو ډېر امیر سیوان خلکو هغه به چې کوم دی په دې مسلو کې ډېر کمزوري پاتې نو هر انسان نه ځان صحیح کول پکار دی په مونږ کې کمزوري دا ده مونږ بل انسان د ګوته نیسو یاره پلانکې چې داسې کار کوي پلانکې چې دا غلط کار کوي پلانکې چې میراث نه دی ورکړی پلانکې چې نه دی ورکړی خپل لور له پلانکې چې کوم د خپل خور نه دی ورکړی محترمو په دې باندې کار نه کیږي او نه په دې باندې څوک خلاصېږي مونږ به بل ته ګوته نه نیسو خپل ځان به صحیح کوو د دې وجې نه د عربۍ مقوله ده ابصر الناس من كان بعيبه بصيرا وعن عيب غيره ضريرا په خلکو کې د ټول نه هوښیار انسان هوښیار شخصیت هغه دی چې هغه خپل عیبونه لټوي خپل عیبونو باندې نظر وي خپل عیبونو ته ګوري او د نور خلکو د عیبونو چې کوم دی هغه ړوند وي د چا په عیبونو نظر نه وي یو انسان دا وایي او یار زه خطاکار یم زه ګناهګار یم ما کې غلطیانې دي ما کې کمزوریانې دي داسې نه چې یاره فلان کې داسې دی په خپله به چې کوم دی زه ډېر ګناهګار یم زه به بل ته ګوته نیسم یاره فلان کې داسې دی او ډینګې داسې دی محترم دا انتهایی غلط کار دی ځان که زه صحیح کم هر انسان ځان صحیح کړي زه ځان صحیح کم ته ځان صحیح کړې هغه بل ځان صحیح کړي هغه بل ځان صحیح کړي نو ګوره څلور واړه صحیح شول څلور کسان یو که نه ما ځان صحیح کو تا ځان صحیح کو دغې ملګري ځان صحیح کو دې ځان صحیح کو بس معاشره برابر شوه هر انسان به داسې برابر شي اوس که زه تا ته ګوته نیسم ځان نه صحیح کوم تا ته ګوته نیسم او ته ځان نه صحیح کوې ما ته ګوته نیسي دا پلانکې ځان نه صحیح کوي دا چې کوم دی ده ته ګوته نیسي دا ځان نه صحیح کوي دا ده ته ګوته نیسي نو ګوره مونږ یو بل ته ګوته نیسو په منځ کې څلور واړه چې کوم دی په خطا یو په غلطه یو هم صحیح نه دی یو هم ځان صحیح نه کوو مونږ خو بل ته ګوته نیسو د دې هېڅ فایده نه کېږي فایده په هغه کې ده چې زه چې کوم دی ځان صحیح کوم بل انسان ته ګوته نه نیسم په خپل ځان برابر کړم ته چې کوم دی ځان صحیح کې بل ته ګوته نه نیسي دا ملګری چې کوم دی ځان صحیح کې بل ته ګوته نه نیسي او دا ملګری چې کوم دی ځان صحیح کې بل ته ګوته نه نیسي نو کار به چې کوم دی روان نن معاشره کې محترمو په دې څیزونو باندې هم لږ نظر اچول پکار دی په دې باندې سوچ او فکر پکار دی چې زموږ دې کې څومره کمی شته او که نشته دغه رنګ محترمو ملک الموت دا یو داسې الله رب عزت پیدا کړې ده چې نه د چا نه هېرېږي نه چې کوم دی د چا په مر باندې پروا شته نه په چا باندې خفه کېږي پروا هم نشته یو وارې د ملک الموت په باره کې راځي حضرت داود علیه السلام ته ملک الموت راغله حضرت داود علیه السلام ورته وایي من انت ته څوک یې ملک الموت حضرت داود علیه السلام ته وایي أنا من لا يهاب الملوك ولا يمنع من القصور ولا يقبل الرشا زاغ څوک یما چې د بادشاهانو نه نه یېرېږمه که د یو بادشاه د مرګ وخت راشي د هغه بادشاه نه زما یېره نه وي د هغه بادشاه زما پروا نه وي دغې بادشاه نه چې کوم دی روح اخلم دا یېره نه وي چې بادشاه سره خو خپل پوج دی د سره خو خپل لښکر دی د سره خو خپل پولیس دی د ده سره خو چې کوم دی خپل افراد دي نه دا یېرې مې د بادشاه نه وي دویم نمبر ولا يمنع من القصور او زه نه منع کېږم د محلاتو نه یعنې محلونه چې کوم دی که په یو ځای کې لوی لوی محلونه دي خو د چا مرچ راشي وهم مقرر راشي دغه ما نشي منع کولی زما دپاره دغه رکاوټ نشي جوړېدلی زه هلته ورځمه د هغه انسان نه روح اخلم او دریم نمبر ولا يقبل الرشا او زه چې کوم دی هغه رشوتونه هم نه قبلو لکه دنیا کې مونږ ګورو ډېر خلک داسې وي چې هغه په رشوتونو او په پیسو باندې چې کوم دی بل انسان پرېږدي بل انسان معاف کړي په هغې باندې په هغه لالچ کې راشي او هغه که مجرم دی که ظالم دی هر څوک دی په دې رشوتونو باندې چې کوم دی هغه بل انسان معاف کېږي هغه چې کوم دی ازادولی شي
نو زه هغه څوک یم چې د چا نه رشوتونه هم قبلوم نه، چې ته ماله رشوت راکړې زه چې کوم دی تا ته مر چې کوم دی معاف کړم چې ستا نه به روح نه اخلم، یا زه تا ته یم چې چلو ستا چې کوم دی سوز تا نیټه در کوم ستا مر به سوز پسې نه. رشوتونه دی کې نه قبلېږي، د دنیا په شان معامله نه ده او نه زموږ د دنیادارو معامله ده، بلکې فرشتي الله رب عزت داسې پیدا کړي دي چې هغوی د سترګې د رب برابر هم د الله پاک نافرماني نه کوي. نو محترمو د دغه ملک الموت دا الفاظ ویل چې زه هغه څوک یم چې ورې د بادشاهانو زما یره نشته، زه چې کوم دی د محلاتو نه هم نه منع کېږم، یعنې هغه ماته رکاوټ نشي جوړېدلی، نه زه رشوتونه قبلوم. نو محترمو فتح ولګېدله چې ملک الموت د چا پروا نه کوي، د چا نه نه یېرېږي، نه چې کوم دی د چا نه چې کوم دی سترګه سوځي، نه د چا پروا شته دی، نه د چا نه پیسې او رشوتونه قبلوي. خو چې کله د چا وخت راغی نو بیا فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بیا به چې کوم دی د هغوی هغه وخت مقرر به نه وروسته کېږي او نه به مخکې کېږي، په خپل وخت باندې به مړ کېږي. او د هغې په باره کې ما تاسو ته د سلیمان علیه السلام د هغې مجلس د عکس واقعه ور ولیده چې په هغې کې څرنګې د هغې وخت مقرر شو، هم ملک الموت د هغې نه چې کوم دی روح واخیستلو. دغه رنګې محترمو دنیا کې مونږ اوسېږو، دنیا کې مونږ زندګي تېرو، نو مونږ له غافله کېدل نه دي پکار چې مونږ په دنیا کې بس په غفلت کې خپل زندگی شروع کړو او په غفلت کې چې کوم دی روان یو، آخرت ته چې کوم دی شا کړو، آخرت چې کوم دی بالکل شاته وغورځو نه داسې نه، بلکې چې زمونږ هر ټیم آخرت مخې ته بالکل هم د الله پاک د چې کوم دی یره په زړه کې پرته وي. د دنیا هغه اوږده اوږده امیدونه چې کوم دی هغه زمونږ داسې په زړه کې نه وي، ځکه د مرګ هېڅ پته نه لګي چې په تا باندې وست را روان دی، په تا باندې سبا را روان دی، په تا باندې مینپس را روان دی، په تا باندې سیکنډ پس را روان دی، هېڅ پته نه لګي. هر ټیم ځان ساتل پکار دی چې هر ټیم انسان تیار وي ورته، او اوږده امیدونه زموږ نه وي چې سبا به دا کار کېږي، بل سبا به دا کار کېږي، لا بل سبا به دا کار کېږي، نه بس پته نه لګي چې کله به مرګ راځي، هر ټیم تیار یې پکار دی. د دې وجې نه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله ته ماښام کې د سحر انتظار مه کوه، داسې مه وایه چې هره سهار به راځي زه به روغ یم او زه به چې کوم دی صحتمند یم، پته نه لګي چې په ما باندې سحر راځي او که نه، په ما باندې چې کوم دی دا شپه په خیر سره وځي او که نه، او چې کله ته بیا سحر کې نو بیا د ماښام انتظار مه کوه چې ماښام ته به زه روغ موټ یم، ماښام ته به چې کوم دی زه ژوندی یم، ماښام ته به زه په اشماش کې یم، پته نه لګي. او خپل صحت د بیمارۍ نه مخکې غنیمت وګڼه او خپل ژوند چې کوم دی د خپل مر نه مخکې غنیمت وګڼه. نو په دې حدیث مبارک کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې وفرمایل سا، نو په دې کې مونږ ته دا سبق میلاو شو چې مونږ اوږده اوږده امیدونه نه ساتو، اوږده اوږده امیدونه نه ساتو، پته نه لګي چې مر په مونږ باندې کله را روان دی، کله چې کوم دی زموږ زندګي ختمېدونکې ده. هر ټیم چې مونږ تیار یو، هر ټیم چې کوم دی مونږ برابر یو. دغه رنګې مونږ له چې کوم دی په غفلت کې زندګي نه ده پکار چې مونږ په غفلت کې زندګي تیر کړو، ځکه امام غزالی رحمه الله د یو غافل انسان مثال پیش کړي. و یو بادشاه دی بادشاه وی هغه بادشاه یو کس له چې کوم دی داسې یو ټوکرۍ ورکړه
او دغه بادشاه داسې یو ښایسته باغونه درجه په درجه باندې داسې باغونه او دغې له ټوکرۍ ورکړه وایي دا ټوکرۍ واخله او د دې باغ نه چې کوم دی ښایسته بهترینه میوه چې کوم دی ماله راوړه خو د دې یوې خبرې پکې خیال وساته چې کله په یوې درجې باندې تیر شوې د باغ په یو درجې باندې نو بیا به دوباره دې نه راګرځي چې اوس واپس راځم او بیا تې میوه شو کوم نه چې وپیر پې تیر شوې بیا مخکې ځه چې کله تیر شوې بیا ماله راشه خو د دې باغ نه ښایسته چې کوم دی میوه ماله راوړه او دا کس دی د ځان سره چې کوم دی دا ټوکرۍ راواغېستله او په دغې باغ باندې چې کوم دی تېرېږي چې یوې درجې ته ورسېدو په دې کې ښایسته میوې ولاړې دي ښایسته میوه ده خو بیا وایي کېدای شي د دې نه به مخکې درجه کې ښایسته میوه وي چې کم بهترینه میوه وي هغه به وشو کوم او بادشاه صاحب له به یوسم چې د بلې دېمې درجې ته لاړو په هغې کې داسې ښایسته میوه ده چې بهترینه میوه ده عکس وایي یار مخکې درجې خو پاتې دي دې مخکې لازم کېدای شي د دې نه په هغې کې ښایسته وي هغه به وشو کوم چې مخکې لاړو په دې مخکې درجه کې د دې نه هم ښایسته میوه ده دغه رنګې یو درجه مخکې ځي ښایسته میوه راځي تر دې چې په آخر کې دا یو درجه دې ته پاتې شو بس چې د دې نه اخوا ځي نو یو درجه شته دی یو درجه اخوا شته دی بس دوی لاشه به د آخري درجه کې به نور هم ښایسته میوه وي هغه به وشو کوم چې څرنګې آخري درجې ته لاړو بلکل هغه د میوو نه خالي ده بلکل هلته میوې شتې نه دا کس ډېر زیات خفه شو او پریشانه شو او شرمنده شو چې اوس زه خو په شا باندې د نور درجو ته تللی نه شم درجې خو زما ختمې شو په دې کې آخري درجه کې اوس میوه نشته اوس به زه بادشاه ته چې کوم دی څنګه ورځم په کوم سترګو به ورځم ما خو به هغې له اوس ټوکرۍ به زه وړم تشه ما له خو راکړی و چې په دې کې څه راوړه ښایسته میوه ما خو له هېڅ مې نه امام غزالي رحمه الله فرمایي دا بادشاه دا ستا رب دی او دغه ټوکرۍ چې کوم دی تال درکړې ده دا ټوکرۍ چې کوم دی ستا هغه عملنامه ده چې په دې کې ته څه دننه څه جمع کړي او دغه میوې دا چې کوم دی هغه نیک عمل دی نو اوس چې کوم دی تا په دې کې کم نیک عمل چې کوم دی هغه ورچې او جمع کړي حالانکې تا چې کوم دی هغه ټوکرۍ یعنې عملنامه هغه تشه ده هغې کې خو تا میوې را نه وړي نیک عمل دې جمع نه کړو تشه کوم دی الله پاک ته ورلې نو دغه انسان څومره بیا په دې باندې افسوس پکار دی چې په داسې حالات کې الله پاک ته ورشي د دې نیک عمل نشته دغه رنګې امام غزالي رحمه الله یو بل مثال د غافل انسان ذکر کوي یو انسان دی او هغه په ځنګل کې چې کوم دی روان دی په ځنګل کې روان دی شاته ګوري په ده پسې چې کوم دی ازمرې روان دی ازمرې پسې را منډه وهي دا انسان مخکې منډه وهي ازمرې په دې پسې شاته روان دی دغه انسان چې مخکې روان دی تر دې ډېلې او مخکې یو غټه کنده ورغله او په دغې کنده کې چې کوم دی یو اژدها ده اوس دا کس په دې باندې ډېر زیات په یره کې دی چې د شا نه خو ازمرۍ را روان دی په ما حمله کوي ما نیسي ما د ازمرۍ نه پرېږدي مخې ته روان یم مخې ته ما د کنده راغله او په کنده کې مخکې ته چې کوم دی په هغې کې بیا اژدها ده اوس کندې ته که ورځم او ورټوپ کوم اژدها مې خوري او که ودرېږم یا به شاته ځم ازمرۍ مې خوري اوس په دې کې د کندې په غاړه باندې یو ښایسته غټه ونه ولاړه ده دا انسان چې کوم دی دا دې ونې ته چې کوم دی بس ورټوپ کو او دې ونې ته چې کوم دی وروختو دې ونې ته وروختو په دې ونې کې چې کوم دی دا انسان بره دی لاندې دې ونې ته د انسان وکتله چې ګوري هلته سپینه او توره مږه ده هغه چې کوم دی لګیا ده او دا ونه د یخ نه خوري ختمې دا کس ډېر زیات چې کوم دی ویرېدو چې اوس که دا ونه دا مږې وخوري او لاندې یخ ولا ختم کړي دا به راولېږي چې راولېږي زه به ورځم د اژدها او د ازمري خوراک به شم
دا انسان ډېر زیات په یری کې چې اوس په څه کې زما سره. نو دغه انسان په دې ونې کې بر وکتل، داسې یو ښایسته شات دي. نه په هغه شاتو باندې نظر شو، بر وختو د شاتو په خوراک کې اخته شو، تر دې چې دنه د ازمري هغه یره د زړه نه وتله. ولې د شاتو په خوند باندې اخته شو، د هغې په خوراک باندې اخته شو، د هغې په هغه لذت او په مزې باندې اخته شو. دغه رنګې د دې د زړه نه چې کوم دی د اژدها یره ووتله، د دې د زړه نه چې کوم دی لاندې د مږو هغه یره ووتله، تر دې پورې چې دغې مږو دغه ونه وخوړله او د انسان لاندې راپرېوتله. امام غزالی رحمه الله فرمایي، وایي د دې انسان نه مراد خو دغه انسان دی کوم چې رامنډې وایي. شاته چې په دې پسې کوم ازمرې منډه وایي، دا ازمرې مرګ دی، مرګ په ده پسې هر ټیم بس تیار دی، را روان دی. چې کله د انسان دغه مرګ راغی، وخت یې مقرر شو، پوره شو، پس د انسان نه به روح اخیستلی شي. نو دا شاته ازمرې په دې پسې چې روان دی، دا مرګ دی. مخې ته چې دا کوم لویه کنده راغله، دا کنده قبر دی. په دې قبر کې چې کوم اژدها ده، دا د انسان هغه بد اعمال دي چې هغه د اژدها په شکل کې دي. او دا کوم ونه چې ده، دا د انسان چې کوم دی هغه زندگی ده، ژوند دی. او په دې کې چې کوم دی بیا هغه تور مږه لاندې او هغه سپینه مږه چې کوم ده خوراک کوي، دا د انسان د زندګۍ ورځ او شپې دي. نو دا انسان په دغې او دا ور چې کوم شات دی او ګبین دی، دا د دنیا هغه لذتونه او خوندونه دي او هغه شهوات دي چې مونږ په هغې باندې، د انسان په هغې باندې شو. او کوم چې لاندې هغه مرګ دی هغه ته ير شو، د ده نه خپل قبر ير شو. دغه رنګې د انسان نه خپل زندګۍ او ورځ شپې د هغې فروا ده ونه کړه، د هغه چې کوم د سره احساس پیدا نه شو، دا خو روان دی، په زول تېرېږي. په دې کې تر دې پورې د انسان زندګي ختمه شوه، انسان د دنیا نه داسې په غفلت کې لاړ. د محترمو مونږ له چې کوم دی ځان چې کوم دی هوښیارول پکار دی، ځان رایښول پکار دی، ځان بیدارول پکار دی، ځان سره احساس پیدا کول پکار دی چې زموږ سره خو یو احساس یې کنه، چې هر ټیم مونږ چې کوم دی آخرت طرف ته تیار یو، هر ټیم مونږ مرګ ته تیار یو، چې مونږ هر ټیم الله رب عزت هغه چې کوم دی د هغې هغه ير زموږ په زړه کې پرتی، پته نه لګي چې مرګ انسان ته کله راسي. د دې وجې نه د امام مالک رحمه الله په باره کې راځي. امام مالک رحمه الله یو وارې خوب ولیدلو. خوب کې ګوري دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې ولیدلو، یا د په خوب کې چې کوم دی څوک ولیدله، د هغه نه تپوس وکړو چې زما مرګ به کله راځي، کله به زه وفات کېږم. ده ته به د خوب کې 5 ګوتې داسې وښودلی شول، داسې ده د هغې نه دا تعبیر ځان نه چې کوم دی واغېستو چې یا به چېرته 15 ورځې به دې نه مراد دي، یا 15 میاشتې به دې مراد دي، یا په دې 15 کاله مراد دي چې دومره وخت پس په دا باندې مرګ 15 ورځې یا 15 میاشتې یا 15 کاله. حالانکې بیا هم امام مالک رحمه الله د دغې وخت چې کوم مشهور تابعي او معبر د خوبونو تعبیر ویستونکی ابن سیرین رحمه الله تعالی ورته چې کوم دی وایي داسې په خوب کې ما تپوس وکړو زما مرګ به کله راځي، ما ته چې کوم دی 15 ګوتې داسې وښودلی شول، د دې څه مقصد دی او د دې تعبیر څه دی؟ نو ده ته چې کوم دی وویلی شو چې دې نه مراد نه 15 ورځې دي،
نه ته مراد 15 میاشتې دي، نه ته مراد 15 کاله دي، بلکې د دې نه مراد د قرآن پاک دغه آیات ته اشاره ده چې 15 سیزونه داسې دي چې د علم د الله پاک نه علاوه بل چاته چې کوم دی نشته. هغه آیات څه دی او هغه 15 سیزونه څه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اول نمبر الله رب العزت سره د قیامت علم دی. ان الله عنده علم الساعه، بېشکه د الله پاک سره د قیامت علم دی چې دغه علم د بل چا سره نشته چې قیامت به کله راځي، په کم کال کې به راځي او په کم تاریخ به راځي، هیچا ته پته نه لګي. دویم نمبر وینزل الغیث، او الله رب العزت باران وری، د دغه باران ورولو بل چاته علم نشته دی چې دغه باران به کله راځي او څومره به راځي او دا باران به چې کوم دی ډېر وي که لږ به وي، دا به څو ورځې وي او دا باران به زموږ دپاره به دی که خیر دی او که شر دی. اوس د دې تفصیل هیچا ته پته نشته. او زما او ستا د موسمیات والا چې کوم باران ښیي دا یې هم په الو سره چې هر دا امکان دی، ته یقیني نشي ویلی چې خامخا سبا باران دی، خامخا ماښام باران دی، خامخا چې کوم دی مازدیګر باران دی، نه، وایي امکان دی، ممکنه چې باران وشي. هغه هم دوی په آلاتو سره معلوم کړي، بغیر د آلاتو نه او بغیر د دغه سیزون نه دوی داسې نشي چې باران شته دی او یقیني دی ووایي. نو الله رب العزت سره د قیامت علم. دویم نمبر چې کوم دی باران ورول، او دریم نمبر ويعلم ما فی الارحام، په دې رحمونو د میندو کې چې څه دي په دې باندې الله پاک پوهېږي. نو په دې باندې بل څوک نه پوهېږي چې د دې زنانه په خېټه باندې دا هلک دی او که جینۍ ده، دا به ړوند وي که دا به ګوډ وي، که دا به شل وي که دا به چاړه وي او که دا به کون وي، دا انسان به بدبخته وي که دا انسان به نیکبخته وي، دا انسان به چت وي که دا انسان به دنګ وي، دا انسان به نری وي که دا انسان به پیړ وي، دا انسان به خوش اخلاقه وي که دا انسان به بد اخلاقه وي. دا تفصیل هیچا ته پته نه لګي سوا د الله پاک. نن سبا چې کوم ډاکټران مو ته وایي یار دا هلک دی یا دا جینۍ ده، هغو چې کوم دی هم په الو سره دا معلوموي. کله ناکله د دې هم الټه بیا وشي، ضروري نه ده چې خامخا چې دی ویل چې دا هلک دی چې هلک وي او دی ویل چې دا جینۍ دی جینۍ، نه، کله ناکله د هغې الټه هم وشي. او بله خبره دا ده چې دا خو دی په الي سره معلوم کو، دا د بغیر د الي نه وایي او چلو آله دې مرسئ، خو د الي سره دا وایي چې دا انسان به نیکبخته وي که دا انسان به بدبخته وي، دا انسان به چې کوم دی چت وي که دا به دنګ وي، دا انسان به ړوند وي که چاړه به وي که ګوډ به وي که شل به وي که کونډ به وي، څه به وي که روغ به وي. اوس د دې هر څه چې کوم دی بیا دې ډاکټر سره هم علم د دې نشته، نور ته پته لګي، نور ته به دې الو باندې چې کوم دی پته لګي. او څلورم نمبر وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، یو انسان یو نفس ته پته نه لګي چې سبا به دا څه کوي، سبا به دا څه عمل کوي. کله ناکله انسان اراده او سوچ او فکر وي سبا به زه دا کار کوم، بل سبا به دا کار کوم، کله ناکله چې کوم د هغې الټه کار وکړي. وما تدري نفس بأي أرض تموت، یو انسان ته چې کوم دی دا پته نه لګي چې زه په کوم ځمکه باندې په کوم ځای کې مړ کېږم. پنځم نمبر چا ته دې پته نشته. انسان به چې کوم دی دې ځای به وي دا به په سعودي کې وفات شي، یو انسان به چې کوم دی هغه د بل ځای د لرې ځای هغه به دوبۍ کې وفات شي، یو انسان به چې کوم دی د بل ځای وي هغه به چې کوم دی په ترکیې کې وفات شي، یو انسان به چې کوم دی د بل ځای وي هغه به چې کوم دی په ملیشیا کې وفات شي، څوک به چین کې وفات شي، څوک امریکا کې وفات شي، مختلف ځایونو کې. نو انسان د پته نه لري چې په کوم ځای کې زما مرګ دی، دا ورته پته نشته. نو د دغه خوب هغه تعبیر دا دی چې 15 سیزونو علم بل چاته نشته سوا د الله پاک نه. نو ستا د مر خبره شو نه دی بل چا د علم نشته. نو محترمو موږ ته پته نه لري چې زموږ مرګ کله دی، کله چې کوم دی د الله پاک مخې ته ورتلل دي. محترمو ډېر افسوس دی، آخرت طرف ته چې کوم دی تیارې کوشش پکار دی. موږ نن چې کوم دی دنیا ته ننوتلي یو
مونږ حرام ته نه ګورو، حلال ته نه ګورو، مونږ جایز ته نه ګورو، مونږ جایز ته نه ګورو. مونږ نن په دنیا مړیم کوو، نن مونږ په دنیا باندې قتلونه کوو، نن چې کوم د انسان بېعزتي کوو، نن د مال لپاره چې کوم د خپل مور ته نه ګورو، مونږ د مال لپاره خپل پلار ته نه ګورو، خپل رشتہ دار ته نه ګورو، یو عزتمن شخصیت ته نه ګورو. خو چې مال مونږ ته ملاویږي مونږ په هر ځای کې ورځو، هلته ځان لار وباسو، هلته ظلم هم کوو، زیاتي هم کوو، ډاکه هم کوو، قتل هم کوو، خو دا مال راجمع کوو. افسوس پکار دی محترمو، ستا سره به د 1 روپۍ حساب کېږي، که دا دې حلاله ګټلې او که دا دې حرامه ګټلې، د دې هر څه به ستا تپوس کولی شي. بیا دې په کوم ځای کې استعماله کړې ده، په کوم طریقه دې لګول ده، د دې هر څه تپوس به کېږي محترم. داسې د یو انسان نه وي یار ما په دې ځمکه باندې مړی وکړو، ما په دې پوله باندې مړی وکړو، ما په دې پټي باندې مړی وکړو، ما په دې ډیران باندې مړی وکړو. بس نه، دا دې وکړو کوم جرم دې وکړو محترمو. څومره لوی جرم دی. اوس که ته دا دنیا چې کوم دی راغونډه کې چاله خیراتي ورکې، دغه پټۍ په تندر کا، دغه پوله په تندر کا، دغه ډیران په تندر کا، د هر څه، خو تا یو لوی جرم کړی محترم، انتهایی لوی جرم دی وکړو. د یو انسان خون دی چې کوم دی واغستو. حالانکې د قاتل په باره کې راځي چې قیامت کې به د هغې په تندي باندې لیکلی شوي وي آیسم من رحمت الله، دا د الله پاک د رحمت نه ناامید دی. څومره د افسوس خبره ده محترم. دغه آخرت طرف ته محترم ورتلل دي، د مرګ نه بچ کېدل نشته، او نه انسان بیا په یو څیز باندې که ته د دنیا څخه خرج کې ولګې هر څه وکړې بیا دنیا ته راتلل نشته. د حضرت حسن بصري رحمه الله په باره کې راځي، هغه توبه څنګه وویستله، څنګه هغه نیک اعمالو طرف ته راغی. هغه به د تجارت مالو په مختلف ځایونو کې به د هغه مختلف ملکونو کې به تجارت مال چې کوم دی چلېدلو. یو وار یو ځای ته لاړو، هلته هغه بادشاه او مشر ورته وایي نن چې کوم دی زمونږ بس یو ځای ته تلل دي، راځه زمونږ لاړ شه. حسن بصري رحمه الله وایي ډېره ښه ده. د هغې څه چې کوم دی روان شو، هلته چې کوم دی د هغې سره یو ځای ته ورسېدو چې په هغه ځای کې ګوري داسې یو قبر دی. د هغه قبر نه داسې څه ښایسته چې کوم دی نوجوانان دي، نوجوانان جنکۍ دي، هغوی د دې قبر نه داسې چې کوم دی ګیر چاپېره وګرځېدله، د هغوی سره چې کوم دی داسې جواهرات دي، هغه قبر نه چکر وهي ګرځي راګرځي، هغو څه په لاس کې دي. بیا هغه ختم شو کېناستل، بیا یو ښایسته چې کوم دی جنکۍ حسینې وي، هغه چې کوم دی دغه رنګې دی قبر نه یې چکر ولګول، داسې ګرځېده، بیا چې کوم دی لاړه. دغه رنګې په دې کې بیا په آخر کې څه داسې بوډاګانو چې کوم دی هغه د دې قبر نه چې کوم دی داسې وګرځېدل چې کوم چکرې والي، بیا چې کوم دی لاړه. حسن بصري مولا تپوس وکړو دا څه مسله ده، دغه چې کوم دی جواهرات والا قبر نه تاویږي راتاویږي، دغه رنګې ښایسته جنکۍ، دغه رنګې بیا مشران چې کوم دی قبر نه تاویږي، او بیا چې کوم دی دا څه معامل ده، په دې زه ونه رسېدم. هغې ته وښودلی شول، هغې ته وویلی شول چې دا د بادشاه زوی دی، وفات شوی دی، د دې د قبر نه چې کوم دی دا کوم دا جنکۍ تاو شي، په لاس کې ورسره ملغلرې دي او جواهرات دي. نو یعنې په دې کې دې ته دا ویل دي که چېرې ته چې کوم دی په دې جواهراتو په دې ملغلرو د دنیا په دې مال دولت باندې را ژوندی کېدی، مونږ به نن دا چې کوم دی خرج کړی وي ستا لپاره، خو ته هم را ژوندی کړی وې، خو په دې باندې ستا ژوندي کول چې کوم دی هغه نشته، او نه په دې باندې ته ژوندی کېدی شي. او دا کوم ښایسته جنکۍ حسین او جمیلې دا د قبر نه تاویږي راتاویږي، د دې نه دا مقصد دی او دې ته چې کوم دی دا ویل دي که په ښایست باندې څوک ژوندی کولی شوي، نو نن دا ښایسته جنکۍ ستا د قبر نه تاویږي راتاویږي، خو نن چې کوم دی ته نه ژوندی کېږي، نن چې کوم دی دنیا ته ته نه راځې واپس. او په آخر کې چې کوم دا مشران او دا بوډاګان چې کوم دی قبر نه تاویږي راتاویږي، په دې کې دې ته دا ښودل دي او دا چې کوم دی خبر ورکول دي که چېرې په مشرۍ او په ډېر عمر باندې چې کوم دی ته را ژوندی کېدی شوې، نن دا مشران ستا د قبر نه ګیر چاپېره ګرځي، خو چې کوم دی هغه بیا هم ته نشي ژوندی کېدلی. نن حسن بصري رحمه الله چې کوم دی په زړه کې یو سوچ او فکر راغی چې حقیقت هم داسې دی،
بیا دنیا ته راتلل نشته، دغه یو موخه ده. نو په دې کې چې کوم دی که یو انسان ښه عمل وکړي ډېره ښه ده، که نه نو بیا بس هېڅ فایده نه ورکوي، نه بیا دا په ښایست باندې راژوندی کېږي، نه چې کوم دی په ملغلرو جواهراتو باندې ژوندی کېږي، نه په ډېر عمر باندې بیا راژوندی کېږي. دغه رنګې محترمو که مونږ نظر واچو زمونږ خلک چې کوم دی په دوکه کې پراته دي، ډېر خلک په دوکه کې پراته دي. هغه څه ده؟ یار د مسلمان په کور کې پیدا یم، مسلمان یم، کلمه مې ویله، جنت ته به یقیني ځم، یو پیر به چې کوم دی بس د جنت ته هغه زما تلل خامخا وي. نو لحاظه چې کوم دی که زه دومره نیک اعمال ونه کړم څه خبره نشته. محترمو دا خبره خو صحیح ده، خو موږ ته دا پته نشته، نه زموږ دا ګارنټي شته دی چې زه به خامخا زما مرګ به چې کوم دی هغه په ایمان سره وي، زه به د دنیا چې کوم دی د ایمان په حالت کې ځم، زه به مسلمان د دنیا نه ځم. زموږ ته دا ګارنټي نشته دی په دې دوکه کې نه، بلکې موږ دپاره چې کوم دی دعاګانې، د الله پاک نه غوښتنه، دغه رنګې نیک اعمال کوشش کول چې الله پاک موږ له هغه توفیق بیا راکړي او په هغه حالات کې موږ له مر راشي. زموږ څه دغه ګارنټي نشته. د دې وجې نه یو څو مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. دا یو روایت کې راځي یو کاتب وحي و، وحي به یې لیکله، څه وخت پس چې کوم دی هغه مرتد شو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا د الله پاک ځمکه به ځان ته نه پرېږدي، دا انسان دا څوک چې مرتد شو. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه فرمایي یو وارې موږ په خپله وکتله چې دغه مړی په ځمکه د پاسه پروت دی او ښخ شوی نه دی. تپوس مو وکړو دا څه مسله ده؟ نو خلکو وفرمایل چې څو پیرې موږ دا په دې ځمکه کې چې کوم دی ښخ کړو، خو ځمکه یې نه پرېږدي. موږ ته پته ولګېدله چې دا د نبي اسلام هغه خبره ده چې دا به د الله پاک ځمکه ځان ته نه پرېږدي. نو محترمو اول نمبر هغه شخصیت چې کوم آیاتونه حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام د الله پاک د طرف نه راوړي او په نبی علیه الصلاة والسلام په نبی اخر زمان باندې چې کوم دی نازلوي، هغه آیاتونه چې کوم دی یو انسان لیکي څومره لویه مرتبه ده محترمو. بیا هغه وخت چې دا انسان مرتد او کافر د دنیا نه ځي، نو پته نه لګي محترمو چې زموږ مر په کوم حال کې راځي، چې موږ هر ټایم د الله پاک نه دعاګانې غواړو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. دغه رنګې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك على دينك، چې موږ دا دعاګانې غواړو. دغه رنګې دویم مثال تاسو ته پیش کوم. په غزوه حنین کې یو کس دی چې هغه په جهاد کې جنګېږي، جهاد کوي او داسې به د کافرانو ورځي او بس حملې پې کوي او هغوی چې کوم دی مرداروي. خو نبي علیه السلام د دې کس په باره کې څه وایي دا کس جهنمي دی. اصحاب کرام حیران دي چې دا دومره چې کوم دی کوشش کوي او دومره په جذبه کې په جهاد کې چې کوم دی روان دی، کافرانو منځ ته ورځي، په هغوی حمله کوي، هغوی وایي او نبي اسلام وایي چې دا کس جهنمي دی. دا خو ډېر ناشنا خبره ده. تر دې چې صحابه کرام نبي علیه الصلاة والسلام ته راغلي ورته ویل الله رسوله دا خو دغه رنګې شخصیت دی، بس وایي دا کس جهنمي دی. نو تر دې چې راځي چې دا بعضې خلک په شک کې غورځېدلی وي د نبي اسلام په دې خبره کې، خو بیا څه وخت کې دغه کس چې کوم دی زخمي شو، نو هغه درد او تکلیف یې برداشت نه کړو، نو ځان یې چې کوم دی خپل هغه توره یا څه غشي هر څه یې راواخیستل، په هغې ځان او بس خودکشي وکړه. نو بیا یو کس راغی نبي علیه السلام ته د الله رسوله ستاسو خبر اختیا شوه، هغه چې کوم دی په یو وخت کې زخمي شو، دغه رنګې چې کوم دی په خپله خودکشي وکړه، ځان یې مړ. نو بیا نبي اسلام وفرمایل زه ګواهي ورکوم چې زه د الله پاک بنده او رسول یم. او حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې کوم دی وفرمایل لاړ شه
او आवाज وکړه چې لا يدخل الجنه الا مؤمن، جنت ته چې کوم نه داخليږي مگر مؤمن به داخليږي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بشک الله پاک دا دین اسلام په یو فاجر او فاسق سړي سره کوم دی مضبوطی. نن دا فاجر فاسق انسان دی د چې کوم د مسلمانانو طرف نه په کافرانو حمله وکړي گزارونه وکړه دا وسه او جنگیدو، خو په دې کس باندې الله پاک دا دین اسلام چې کوم د سناسه په دغه وخت کې مضبوط کو، خو نور چې کوم دا صحیح نه دی هغه جهنمی دی. نو هغه کس چې ظاهر کې ورته ګوري نو مسلمانانو مرګستیا د هغوی طرف کوي، بل طرف د هغې حال بسې هغې اخر خاتمه کوم طرف ته ځي. دغه رنګې دریم مثال په بني اسرائیلو کې یو عبادت گزار انسانو چې او یا کړی د الله پاک داسې عبادت وکړو چې د شپې به چې کوم دی دا چې کوم دی په تهجد و نفلونو کې تېروله، د ورځې به چې کوم دی روجو، او یا کال محترمو او یا ورځې نه او نه چې کوم دی او یا میاشتې او یا کاله. ګرانه ده په دې حال کې نن سبا که موږ وګورو نو مختلفې ګرمي هم راځي، یخني هم راځي، هر قسمه. نو په یخنۍ کې هم روژه ګرانه شي، په دې ګرمۍ کې هم ګرانه شي، که درمیانه موسم یې خصوصا څخه ده. نو په دغه کال کې یعنې د یخنۍ او ګرمۍ چې کوم دی هغه روجې نیول د ورځې او د شپې عبادت کول ډېره ګرانه خبره ده. دا کس نوم راځي علما لیکي برسیسه، وایي دا او یا کال داسې عبادت وکړو په دغه حال کې تر دې چې شیطان راغی د هغې د عبادت ګاسې د هغې سره چې کوم د ځان نه یو کمره هغې جوړ کړو، هلته به یې چې کوم د عبادتونه کوله او هغه شیطان نو ځان نیک انسان جوړ کړو، بس دا نفلونه او عبادتونه او دا ذکرونه چې کوم دی کوي. تر دې چې کله بیا هغه شیطان دا هغه ځینې تلو دې کس ته وایي زه درته یو څو کلمات ښیم چې هغه ته وې او په چا یې دم کې په چا باندې چې کوم دی هغه کلمات وې الله پاک به چې کوم دی هغه انسان به یې نښه کېږي. بس ډېره ښه ده. شیطان ته څو کلمات وښودله نو شیطان به چا باندې ستا خپل اثر وکړو، عکس به چې کوم د دې له خلکو راوستو، شیطان به تل دې له بوځي راوغې ده به پې هغه کلماتو له ښه به شو. بس تر دې چې په یو وخت کې د یو بادشاه داسې یو ښایسته لور وه یا یو ښایسته عامه یو د چا یو جینۍ ده، هغه چې کوم دی په هغې باندې داسې شیطان ستا خپل اثر وکړو، دې له یې راوستله چې دله یې راوستله د ده سره چې کوم دی واده پې چې کوم دی ادم وغیره وکړو هغې سره ښه شو. بیا څه وخت پس چې کوم دی هغه کس چې کوم دی په سفر باندې داسې تلو نو هغه دا جینۍ چې کوم دی د خپل کور د زنانه و جینۍ هغې د دې عبادت ګزار سره په ده باندې اعتماد و، د دې سره چې کوم دی هغه پرېښودله به ستا سره امانت وي زمونږ د راتلو پورې. دغه چې کوم دی شیطان د دې هغه محبت او هغه عشق د دغه عابد عبادت گزار پر زړه کې واچو، هغه به دې جینۍ باندې رور و عاشق شو، تر دې چې د هغې سره یې غلط فهمي غلط کار چې کوم د هغې سره یې هم وکړو. بیا د هغې نفس سوچ کوي چې اوس که دا داسې ژوندی وي نو خامخا دا به خپل وروڼو ته خپل رشتهدارانو ته پلار ته دوی ته به حل وایي، نو ما ته مسله جوړېږي راشه کوم دې سته مړی کړه. هغې یې مړه کړه، بیا چې کوم دی په یو ځای کې هغه ښخ هم کړه چې څوک خبر نه شي. شیطان چې کوم دی د دې هغه رشتهدار او سناسه خبر کړه داسې کار شوی دی او هغه قتل کړی هم ده ده، په ده باندې کیس جاري شو چې بس دا انسان بس فانسي کولی شي. چې کله په ده باندې د فانسۍ اډر وختلی شو، د فانسۍ هغه ځای ته راغی نو شیطان ورته وایي چې پلانکیه هغه څو کلمات چې تا ته ښودلي وو هغه ته ما ښودلي وو، دا کوم کار تا کړی دی ګناه دې کړې ده، اوس په تا باندې فانسي ختلې ده، هسې هم چې کوم دی ختمېږي او د دنیا نه ځې، خو ما ته چې کوم دی یو سجده وکړه کیدی شي چې زه تا دې نه هم خلاص کړم دې فانسۍ نه. هغه وایي لاړ شه کیدی شي دا مې دې نه خلاص کړي، ده ته یې سجده وکړه او په دغه وخت کې چې کوم دی هغه فانسي کړی شو، د دنیا نه چې کوم دی په حالات د کفر کې لاړو. یو طرف ته هغه عبادت ګزار چې او یا کاله چې کوم دی داسې عبادت چې د شپې هغه تهجد او نفلونه د ورځې چې کوم دی روجي، او بل طرف ته دا حال.
دغه رنګي بلعم بن باعوره هغه شخصیت چې په نهمه سپاره کې په سورة الاعراف کې د هغې تذکره راځي، نو دغه شخصیت اول هغه دی چې مستجاب الدعوات ورته ویل کېږي، د دې هر دعا به الله پاک قبلوله. دومره نیک انسان دی چې کله مصر فتح شو او فرعون او د هغې قوم الله پاک غرق او تباه کو، بحر قلزم پې تباه شو، نو په دغه وخت کې بیا الله رب العزت موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې د دې عمالقه او د جباریزو چې کوم د جهاد وکړه. نو هغه قوم او خلک بلعم بن باعوره ته راله چې ګوره چې د فرعون په شان بادشاه او د هغه لښکر موسی علیه السلام ته ټینګ نه شو، نو موږ څنګه یو؟ موږ خو دومره نه یو مضبوط چې موږ به دلته چې کوم دی ټینګ شو او داسې به جهاد وکړو ویې ګټو. نو بلعم بن باعوره ته وایي چې ته د موسی علیه السلام په حق کې خیري وکړه، د هغې قوم د خیري وکړه چې الله پاک موږ د هغه نه خلاص کړي. وایي نه، دا خو نشي کېدلی، او د الله پاک پیغمبر دی، زه څنګه هغه ته خیري وکړم؟ د الله پاک پیغمبر ته چې کوم دی څنګه خیري وکړم؟ وایي نه نه وکړه ورته خامخ، وایي دا نشي کېدلی. تر دې چې هغوی یا دله چې کوم دی څه رشوت او پیسه ډېر زیاته ورکړه، یا چې کوم دی کور والا مجبوره کړه، کور والا ته ویل چې ته دته ووایه تا له موږ دومره مال درکړو، نو کور والا دا مجبور کړو خو یار یو څو کلمات دې ووایه که نه، ته خیري وکړه، موږ ته به دنیا مال ورڅه به راشي. نو یا په خپله دا چې کوم دی رشوت ده چې کوم دی هغه قبول کو، او یا کور والا چې کوم د هغې خبرې ومنوده. د هغې نه پس هم ده چې کوم دی یعنې ویل چې زه استخاره یا یو بل عمل چې په هغې سره معلوموم چې موسی علیه السلام ته خیري کول څنګه دي، ښه دي که بد دي، دا هغه هم وکړه. په دغه کې ورته وښودل شو چې خیال که ګورې دا پیغمبر د دې خلاف خیري ونه کړي. خو بهرحال دا بیا هم د هغه رشوت نه یا د ښځې نه د خپل بیبي نه د هغې دومره مجبور شو چې خیري شروع کړي. چې خیري کولې حضرت موسی علیه السلام ته به خیري کولې، نو خپل ځان ته به خیري کولې. که د حضرت موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل ته به خیري کولې، نو هغې به دغې قوم ته خیري کولې. خلک ورته چې دا ته څه کې، دا خو ته ځان ته خیري کوې، موږ ته خیري کوې. نه، اوس زما په اختیار کې نه ده، اوس زما اختیار نشته دی چې زه چې کوم دی په خپل اختیار کې چې کوم دی زه به لګیا یم او زه چې کوم دی په دغې لحاظ سره به خیري کوم. نه، بس د هغې جبه الله رب العزت فرمایي جبې داسې راووته که نه لکه د سپي په شانتې، فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. که ته به دې سپي باندې حمله کې هم غافي، که ته بې حمله نه کې پرېږدې بیا هم غافي. د دې مثال د دې سپي شو. نو محترمو، اول نمبر هغه بلعم بن باعوره چې مستجاب الدعوات دی، هر دعا یې الله پاک قبلوي. بیا اخر خاتمه د هغې په څه سره کېږي؟ کفر سره کېږي. د دنیا نه په کفر سره ځي. انتهایي د افسوس خبره، ډېر زیات افسوس دی محترمو. الله رب عزت دې موږ د داسې مرګ نه، د داسې حالاتو نه وساتي. ډېر زیات افسوس دی محترمو. دغه رنګې محترمو، انسان دنیا ته راغلی دی، دا یو عارضي وخت دی چې موږ د دنیا زندگی غنیمت وګڼو. دې کې همیشه زندگی نشته زموږ چې موږ به همیشه دلته یو. شعر کې راځي لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. کچرې دنیا د یو کس دپاره د یو شخصیت دپاره همیشه وي، نبي علیه السلام به په دې دنیا کې همیشه اوسېدلی. حالانکه د چا دپاره همیشه دنیا نشته دی چې همیشه به اوسي، یو عارضي زندگی ده. بیا د دې چې کوم دی همیشه زندگی طرف ته چې کوم دی ورتللی. دغه رنګې مرګ چې کوم دی د مرګ په باره کې راځي، مرګ هر ورځ اعلانونه کوي، خپل اعلان کوي، اواز کوي. څه اوازونه کوي؟ انا الموت الذي افرق بين البنات والامهات. زه هغه مرګ یمه
چې د لونو او میندو په منځ کې جداوالی راولما. لونه او میندې د یو بل نه جدا کومه، که لور وفات شي د مور نه جدا شي، که مور وفات شي د لور نه جدا شي. انا الموت الذي افرق بين الاخ والاخوات، زه هغه مرګ یمه چې د ورور او د خویندو په منځ کې جداوالی راولما. ورور او خور د یو بل نه جدا کوم، که رور وفات شي د خور نه جدا شي، که خور وفات شي د رور نه جدا شي. انا الموت الذي افرق بين كل حبيب، زه هغه مرګ یمه چې د هر یو دوست په منځ کې جداوالی راولما. که یو انسان وفات شي د چا به دوست وي، چا به ملګری وي، نو دغه دوستانو منځ کې جداوالی راشي. انا الموت الذي افرق بين الزوج والزوجه، زه هغه مرګ یمه چې د ښځې او خاوند په منځ کې جداوالی راولما. که ښځه وفات شي خاوند نه جدا شي، که خاوند وفات شي ښځه نه جدا شي. انا الموت الذي اخرب الديار والقصور، زه هغه مرګ یمه چې کورونه او محلونه چې کوم دی خرابومه. ولی که انسان وفات شو دا په یو محل کې اوسیږي، په ښایسته ځای کې اوسیږي، په دې سره هغه خراب شو، هغه محل ښایست ختم شو. انا الموت الذي اعمر القبور، زه هغه مرګ یمه چې زه قبرونه آبادومه، مقبره آبادومه. ولی چې انسان وفات شي دا انسان په کم مقبره کې ښخولی شي، دغه مقبره په دې سره آبادیږي، په دې سره دغه ځای چې کوم دی په دې کې قبرونه ډیریږي، دا آبادیږي. نو زه هغه مرګ یمه چې زه قبرونه او مقبره چې کوم دی هغه آبادوم. انا الموت الذي اطلبكم وادرككم في بروج مشيده ولا يبقى مخلوق الا يذوقني، زه هغه مرګ یمه چې زه تاسو را لاندې کوم او زه تاسو طلب کوم، او په مضبوطو قلاګانو کې، په مضبوط محلونو کې، که په هر ځای کې انسان دی خو مرګ به هغې باندې راځي. او ولا يبقى مخلوق الا يذوقني، او داسې یو مخلوق چې کوم دی نه پاتې کېږي مګر ما پسې کې خامخا به چې کوم دی مسي. ځکه هر انسان باندې کل نفس ذائقة الموت، په هر شخص باندې، په هر چا باندې چې کوم دی مرګ راځي، یو پیر به د دنیا نه ځي، نو مرګ به خامخا چې کوم دی هسې. دغه رنګې نن چې کوم دی مونږه په دنیا کې مرګ ته چې کوم دی نه یو تیار، مرګ ته چې کوم دی مونږ ته نږدو، مرګ ته چې کوم دی زمونږ چې کوم دی ځان ورته سوس کړی دی، مرګ ته مونږ ته نشو کېښودلی، مونږ یېرېږو. دا ولې؟ دا څه وجه ده؟ د سلیمان بن عبدالملک په بادشاه کې په باره کې راځي چې کله سلیمان بن عبدالملک بادشاه مدینه منورې ته داخل شو، لما دخل سليمان بن عبد الملك المدينة سأل هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أبو حازم، فأرسل إليه، فلما دخل سأله فقال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت، فقال لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. فقال له
وكيف القدوم على الله؟ قال أما المحسن فكغائب يقدم على أهلي، وأما المسيء فكآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان. سلیمان بن عبدالملک چې کله مدینې منورې ته راغی او داخل شو، تپوس یې وکړو آیا دلته داسې یو کس شته دی چې صحابه کرامو زندګي موندلې وي، د هغوی سره ملاقات شوی وي؟ چا ورته ویل او ابو حازم رحمه الله شته دی. هغې ته یو کس ولېږه ولاړ شه رایې چې کله ابو حازم رحمه الله راغی ورته وایي ما لنا نکره الموت، موږ له څه شوي دي چې موږ مرګ بد ګڼو، ناشنا ګڼو، ناخوښه ګڼو. ابو حازم رحم الله ورته فرمای لأنکم اخربتم آخرتکم وعمرتم دنیاکم، ځکه چې تاسو خپل آخرت چې کوم دی خراب کړی دی، خپل آخرت هم تباه کړی دی او خپل دنیا هم آباده کړې ده. فکرهتم ان تنتقلوا من عمران الى خراب، نو تاسو دا بد ګڼئ، تاسو دا ناخوښه ګڼئ چې تاسو دا آباد ځای نه خراب ځای ته لاړ شئ. ځکه یو انسان په دنیا کې ښایسته محل کې اوسېږي، یو ښایسته ځای کې اوسېږي، بیا دا یو دښتې ته، بیابان ته، یو ځنګل ته، یو خړ چې کوم دی ولېږه هلته اوسېږه، دا زړه خو دا نه غواړي دا ښایسته محل هلته پرېږدم او داسې بې خوښې دښتې کې چې کوم دی زه اوسېږم. نو دغه رنګې موږ دا دنیا آباده کړې د ځان لپاره، حرام حلال ته نه دي کتلې خو راجمع کړم دا آخرت هم تباه کړی دی. اوس د دې آباد دنیا نه خراب آخرت د ځان لپاره هم خراب کړی دی، هغې ته موږ ځو دا موږ ناخوښه بد کړو. بیا ورته سلیمان بن عبدالملک بادشاه فرمایي د الله پاک مخې ته پیش کېدل وړاندې کېدل څنګه دي؟ سلیمان بن عبدالملک هغه ورته فرمایي ابو حازم رحمه الله اما المحسن فكغائب يقدم على اهلي، د نیک انسان مثال خدا سي دی لکه یو انسان غایب دی په سفر باندې دی خپل کور ته راځي، دا انسان خوشحاله وي، که د بهر نه راځي، مسافرۍ نه راځي، د لرې ځای نه راځي، خپل کور ته راځي، نو دا انسان خوشحاله وي چې خپل کور ووینم، په خیر سره راشم. واما المسيء فكآبق يقدم على مولاه، هر چې بد انسان دی، هر چې ګناهګار انسان دی، د دې مثال داسې دی چې دا د الله پاک مخې ته ورځي لکه یو تښتېدلی غلام چې په خپل آقا باندې پیش کولی شي او خپل آقا او مالک د مخې ته چې کوم دی راوستلی شي. نو څرنګې هغه یېرېږي چې ما ته به زما آقا څه وایي، ما ته به زما مالک څه وایي، ما ته به دا بادشاه څه وایي. نو دغه رنګې چې کوم دی د بد انسان حال هم داسې دی چې بد انسان د الله پاک مخې ته ورځي د هغې به داسې حال وي. فبکا سلیمان، پس سلیمان بن عبدالملک وژړله. مقصد حقیقت هم داسې دی، زموږ سره به څه کېږي، موږ کوم طرف ته روان یو. نه محترمو، دنیا لږه زندګي ده، یو څو ورځې زندګي ده، پته نه لګي چې دنیا زموږ زندګي به کله ختمېږي، کله به د دنیا نه ځو. نه په دنیا باندې مړېدل شته، که موږ دنیا ډېر راجمع کړو، ورځ شپه په ځان باندې حرامه کړو، حلال او حرام ته نه ګورو، جایز او ناجایز نه ګورو، خو بیا هم چې کوم د محترمو په دې مړېدل نشته. د دې وجې نه شاعر فرمایي وای ای د خاورو جوړه په دنیا پسې نا جوړه، ته به هله جوړ شې چې په خاورو باندې موړ شې. ای د خاورو جوړه، د خاور نه انسان پیدا دی، په دنیا پسې نا جوړه، دنیا سره زړه لګېدلی دی، دنیا ده ته دنیا یوځوي، ته به هله جوړ شې چې په خاورو باندې موړ شې، ته به هله جوړېږي، هله به ستا دا حیرس کمیږي، ختمېږي دا لرج چې به دې خاوره موړ شي، دې خاورو ته ورشې ستن، نور داسې نه ختمېږي. دغه رنګې موږ په دې خوشحاله یا د دنیا زندګي ده چې کوم دی روان ده، سبا چې کوم دی واده دی، بل سبا چې کوم دی فلانکې کار دی، کالفس چې کوم دی زموږ هغه فلانکې ښادي ده، هغه فلانکې ځای کې چې کوم دی بیا به چکر له به ځو، دا موږ په دې باندې دغه سوچونه اوږده اوږده امیدونه سوچونه لرو. یسر المرء ما ذهب الليالي
وکان ذهابهن له ذهابا. سړی لره دا خبره خوشحالي چې د ورځو شپې تیرېدل چې دا تیریږي، کال پس به چې کوم دی فلان کې ښادي راځي، میاش پس به چې کوم دی پلان کې ویزټ به وي، پلان کې ځای ته به مونږ چکر لځو، مونږ به پلان کې کار کوو، پلان کې به کوو. حالان کې د دې ورځو شپو تیرېدل د انسان د زندګۍ ختمېدل او تیرېدل دي. د انسان زندګي په دې سره ختمېږي. دا ورځ شپې چې تیرېږي د انسان زندګي چې کوم دی په دې سره ختمېږي، دا هم تیرېږي. اوس چې نننۍ ورځ چې ووتله دا زما په زندګۍ کې ختمه شو، دا زما زندګۍ کې بیا نه راځي. پرونۍ ورځ زما په زندګۍ کې نه راځي، او دا کال چې تیر شو دا زما په زندګۍ کې نه راځي. بس دا لاړه ختم. د دې وجه نه شاعر فرمایي د خپل ګړی داسې کنډۍ هسې ټک ټک مه ګڼه، د خپل ګړی داسې کنډۍ هسې ټک ټک مه ګڼه، د ژوند په ونه دي د تبر ګزارونه کېږي. یار دا ګړی چې وګورو ټیمپیس ته وګورو دا ټک ټک دا ټک ټک اواز کوي، سکندونه د ستنې تاویږي را تاویږي، دا یو اواز کوي. نو دغه شعر کې دا راځي چې دا ټک ټک هسې مه ګڼه چې بس یو ټک دی یو ټک دی، نه، ستا د ژوند په ونه د تبر ګزارونه کېږي، ستا د ژوند ونه چې کوم دی کټ کېږي، ستا د ژوند ونه یعنې ستا زندګي ختمېږي. زندګي چې کوم دی روانه ده هغه په ختمېدو ده، دا دوباره بیا نه راځي. چې کوم ورځې ستا تېرې شو دا دوباره اوس نه راځي. د دې وجې نه آخرت د تیارې فکر دی چې موږ آخرت د تیارې وکړو. ځان ته چې کوم دی آخرت، قبر، د الله پاک مخې ته ورتلل، میدان محشر چې موږ څه ناڅه چې کوم دی هغه د شپې او د کېږو ځان سره حساب کوو. د دې وجې نه راځي موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، تاسو مړه شئ مخکې دین چې تاسو مړه شئ. څه مقصد دی؟ یعنې د مرګ نه مخکې چې کوم دی تاسو تیاری وکړئ، د هغې نه مخکې تاسو ځان سره حساب وکړئ. دغه رنګې محترمو عبدالرحمن بابا څه اشعار دي، هغه هم د عبرت نه ډک اشعار دي، بهترین اشعار دي چې هغه هم په دې کې څه ناڅه چې کوم دی واورو. عبدالرحمن بابا فرمایي دوباره دی راتله نشته په دنیا، دوباره دی راتله نشته په دنیا، نن دی وار دی که درو کړه که رښتیا، د وخت تېرې اوبه بېرته نه راځي، د وخت تېرې اوبه بېرته نه راځي، نه راځي تېر ساعت په بېرته بیا، تېر ساعت په مثال مړېدل حد دی، تېر ساعت په مثال مړېدل حد دی، مړی چا ژوندی کړی په ژړا، چې د مرګ په تماچه دې شي خوله ماته، چې د مرګ په تماچه دې شي خوله ماته، بیا په ماته خوله به څه کوې ثنا، ماشوم نه یې چې په زور یې څوک تعلیم کړي، ماشوم نه یې چې په زور یې څوک تعلیم کړي، هم عاقل هم بالغ هم دانا، سر د نن په ګریوان کړه سترګې روڼې، سر د نن په ګریوان کړه سترګې روڼې، ډېر په پورته پورته مزه سر هوا، سر هوا سر هوا مزه اسمان ته، سر هوا مزه اسمان ته، ته په اصل کې لزمکی فیدا، پخپل ځان ښېګړه وکړه دوکه مشه، پخپل ځان ښېګړه وکړه دوکه مشه، په ښېګړه د ادې او د بابا، د عمل په ځای به دا پوښتنه نه وي،
د عمل په زیبه دا پوښتنه نه وي چې ته زوی یې د فلانې که د فلانا. کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي، کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي، څوک یې سکی په ښایست د مور او نیا. چې د مرګ سختۍ خوري له پخوا دي، چې د مرګ سختۍ خوري له پخوا دي، ای رحمانه ولې نه مرې له پخوا. محترمو دا اشعار تاسو واورېدله، دا ډک دی د عبرت نه. په دې کې یو شعر چې کوم دی کمالي دی چې موږ د دې نه هم عبرت واخلو. الله رب عزت دی چې موږ دا سمې ویله، سم موږ واورېدل. الله رب عزت دی موږ له په دې باندې عمل کو توفیق راکړي. الله رب عزت دی موږ له په دنیا کې د نیک عمل توفیق راکړي، آخرت دپاره د الله موږ د نیک عمل توفیق راکړي. الله رب عزت دی موږ د بد عمل نه وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.